د بینظیر روپے شروع شوي دي، خو که تاسو خپل کارډ چک کوئ نو ستاسو نه 1500 روپۍ چې دي دا په دې باندې لګي. اکثر د ځینې کسانو نه ډیمانډ کوي وایي 1500 روپۍ راکوئ. نو په دغې باندې به هم بحث کوو او نور اهم معلومات دي چې هغه به درته هم د قسم په باره کې چې دی هغه به زر شیر کوم. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. اکثر ځینې کسان چې دی هغه ویډیو پوره نه ګوري، موږ چې کومه خبره کړي نو د هغې خبرې کې تپوس چې دی هغه په کمنټس کې کوي. نو زموږ پیج ته وردننه کېږي، پیج کوم دننه کته شي په یوټیوب چینل کوم کته شي او که په ټیک ټاک اکاونټ ګورئ نو هلته کوم تاسو نور ویډیوګانې چې د هغه کته شي. موږ په هر دغه باندې چې دی په هغې جدا جدا ویډیو کړی او ځینې پې 2-3 ویډیوګانې چې دي دا موږ کړي. نو 13500 روپۍ قسط چې دی هغه شروع شوی دی. که کومو کسانو نه راغستی نو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا تاسو راوخلئ. خو کومو چې راغستی هغه هم لازم کمنټس وکئ چې موږ ته روپۍ چې دي دا میلاو شوي دي، ځکه هغه کسان چې دی هغه دوباره کمنټ نه کوي. نو کمنټس وکړئ چې کومو کسانو راغستې په کومه علاقه کې راغستي نو هغه هم کمنټس وکړئ. خو کوم کسان چې وایي نوی قسط به زموږ په علاقه کې د کل نه شروع کېږي نو هغه په دویمه مرحله کې شروع کېږي. هغو پکې د وخت سره نوې نوې ضلعې هم شاملوي. خو کله چې دویمه مرحله شروع شي نو په هغې کې به دا ولنۍ مرحله ده، په دې کې چې کومې ضلعې شامل دي د هغه ضلعو نومونه چې دي موږ هغسې دي چې په پلانې ضلع کې به دا روپۍ شروع کېږي. نو هغه نومونه چې دی هغه تاسو اورېدی شئ که ستاسو د ضلعې نوم پکې تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. خو یو کس دا تپوس کړی هغه وی چې اوس زموږ نه کارډ چک کوي، کله موږ لاړ شو کیم سیټ ته نو 1500 روپۍ اخلي. نو په بینظیر په دفتر کې که ستاسو نه روپۍ اخلي یا په کیم سیټ کې روپۍ اخلي نو دا روپۍ چې دی دا راسره شتی نو تاسو د بکار چې دی دا به مکمل پرې کېږي. که دفتر ته لاړ شئ تاسو روپۍ ورکړئ نه چې خپلې روپو له خپې چې دی دا مه ګورئ چې تاسو هلته روپۍ ورکوئ. روپۍ چې دي دا به ستاسو هسې ځي او په روپو باندې چې دی دا کار نه کېږي. دا مکمل پرې دی. که تاسو رجسټریشن کوئ که هر څه کوئ دا پرې ځینې کسان د دې پروګرام دپاره ایل نه وي هغوی 2-3 زره روپۍ به ورکړي پروګرام دپاره به یې ایل کړي. نو په 2-3 زره روپۍ نه تاسو ایل کېدی شئ نه په 10 زره روپۍ ایل کېدی شئ، ځکه دا ډېټا چې ده دا اسلام آباد ته ځي. چې د هغه ځای نه ته نه ایل شوې چې ته د دې روپو لپاره ایل نه دا روپۍ به تا ته نه میلاویږي. نو د دې لپاره بیا تعالی څوک څه نشي کولی، څوک دا څه نشي کولی چې تا د دې لپاره ایل کړي، ځکه هلته کې آنلاین ستاسو ډیټا ګوري چې هغه ستاسو برابري نو بیا تاسو له دا روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. نو دغه هسې خبره. خو کم کسان چې زموږ نه د کارډ چک کېدو چې دی 1500 روپۍ اخلي نو د هغې خلاف چې دی تاسو شکایت جمع کولی شئ. د بینظیر په دفتر کوم جمع کولی شئ، هلته کې فارم میلاویږي. هغه فارم چې دی هغه ډک کړئ او هغولی ورکړئ. د دغې کسانو خلاف چې دی تاسو کاروایي وکړئ نو بیا چې دی دغه روپۍ به ستاسو نه اخیستی کېږي. که دغه شان تاسو د هغو خلاف کاروایي نه کوئ نو هغه به دغه ستاسو نه روپۍ اخلي. بل 1500 روپۍ ناجایزه دي. که 100 روپۍ اخلي 1.5 200 روپۍ اخلي جو خیر هغه به د دې د وجې نه اخلي. هغه به چې موږ ډېر کارډونه ګورو. ما د ځینو نه تپوس کړی ده ما وایي دا تاسو دا روپۍ ولالئ نو هغه دنیا کارډونه موږ هر یو کارډ چک کوو. په کارډ کې د دې 40 که 15 روپۍ 30 روپۍ دي نو هغه زموږ ټایم چې دی هغه ټول ضایع کېږي. نو که 100 اخلي نو بیا هم څه خبره نه ده، که 200 پوره اخلي نه څه خبره نه. خو 1500 روپۍ خو ناجایزه ده چې ته د هر یو کارډ وال نه 1500 روپۍ چې دی دا اخلي. نو دې خلاف چې دی لازم شکایت جمع کوي. که کم کسان نه اخلي جو هغه خو صحیح ده، خو چې کم اخلي نو د هغو خلاف چې دی تاسو لازم شکایت چې دی دا جمع کوئ. دفتر ته لاړ شئ هلته فارم درکړي، فارم ډک کوئ او هلته یې جمع کوئ.